بسم الله الرحمن الرحیم. وحدة المرء خیر من الجلیس السوء. وحدة المرء د سړي تنهایی، خیر دا خدي من الجلیس السوء د خراب ملګري نه. په دې نصیحت کې دا خبره ذکر کړې ده چې د سړي تنها اوسېدل د خراب ملګري د ناستې نه ښه دي. تنها اوسیدونکي ته بهتر ځکه ووي چې کله یو بنده په خراب مجلس کې ناستی نو دی به یا غیبت کوي یا چغلخوري به کوي یا به نور څه ګناه کوي، او چې کم بنده تنها اوسي نو هغه د دغه ګناهونو نه محفوظ وي. نو د دې وجې دا ویلي شوي دي چې تنها اوسیدل د خراب ملګري د ناستې نه ښه دي. وحدة المرء خیر من الجلیس السوء د دې لغوي تحقیق داسې دی چې وحدتون نه باب فتح یفتحون مصدر دی، معنی د تنها کېدل. المرء دا د واحد په معنا باندې استعمالیږي، معنی د سړی. جلیسون صیغه د صفت ته په وزن د کریمون، او جمع جلساء راځي، معنی د هم مجلس او ملګری. السوء د دې معنا د بد او خراب. وحدة المرء خیر من الجلیس السوء د دې ترکیب داسې دی چې وحدت مضاف، المرء مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. خیرون اسم تبذیل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، من حرف جار، الجلیس موصوف، السوء صفت موصوف سره د صفت نه دا مجرور شو د من حرف جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو اسم تبذیل خیرون پورې. اسم تبذیل سره د خپل فاعل او متعلق نه شبه جمله خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.